علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ملګرو دوستانو، یو اهم خوب تعبیر سره د تاسو ورور تاسو ته مخاطب دی. ملګرو دوستانو، په خوب کې پټی لیدل، باغات لیدل، سرسبزی لیدل، چمنونه لیدل او مختلف قسم داسې شیان لیدل چې هغه د انسان مثال په تور باندې د ماحول سره هغه وابسته وي. بهترین پټی لیدل، بهترین باغات لیدل، مختلف قسمه شیان لیدل، آیا د دې څه تعبیر کېدی شي؟ په دا باندې مخکې یو هغه ما کړې وه، خو دا مرونو واورئ چې ګوره ته باغات چې ویني نو ګوره که بیمار وي رب العالمین به تعالی شفا درکوي، نو ډیره د خوشحالۍ ځای دی. الله تعالی به تعالی صحت درکوي. که مال حال د قرض کې ګیر وي الله تعالی به تا مال حال را فارغوي او تا ته به ملوي. که نور په لانجو کنجو کې ګیر وي رب العالمین به تا لانجې کنجې ختموي. او که چېرته په تکالیفو کې وي هغه تکالیف به رب العالمین ختموي. او که چېرته ته مثال په تور باندې په داسې بووایي چې په یو محبت کې ناکامه شوی رب العالمین به دې هغه رشته ډېره په خوشحالۍ باندې کوي. او که چېرته ته په امتحان ته سوچ وړی وي، اگزام روان وي، نو هغه امتحان کې به تا رب العالمین کامیابوي. مقصد دا چې سرسبزه، چمنان، ونی بوټي، باغات لیدل دا د تا د آینده مستقبل د ترقۍ ضامن دی. دا د تا د آینده د ترقۍ او د کامیابۍ راز دی. او دا هغه خوشخبری دو چې کومه خوشخبری تا ته رب العالمین په خوب کې څرګنده کړه چې غبراویږه ما د تا مستقبل چې دی دا ښه دی، د تا فیوچر چې دی هغه سرسبزه دی، هغه سرسبز دی، هغه ښه دی، د هغې منظر ښه دی. لکه څنګه سرسبزه او چمنان او بوټي ښه ښکاري داسې به انشاءالله ته ښه ښکاره شي، داسې به تعالی رب العالمین ترقي درکړي. نو ملګرو دوستانو، خوبونه دا د رب العالمین د طرف نه وي او دام یو اهمیت لري. الله پاک مو ډېر خوشحاله کا چې په هر ځای کې وای دعاګانې راته کوئ، دعاګانې درته کوو، کامیاب شئ. جزاکم الله خیره.